السلام علیکم ملګرو، زه یم فضل نبی. ملګرو، اتېره ورځ کې چې کوم د اکوړي کې کوم افسوسناک واقع شوي د هغه افسوسناک واقع تفصیل د سره د لږ شیر کول غواړم. واقع څنګه وه چې یو دوست د یو بل دوست خپل دوست چې کوم دی نو هغه د موټرسایکل لپاره دغه کې موټرسایکل ته اخلي او بیا ژوندی چې کوم دی نو هغه په سیند کې لړې کوي او مړ کوي. نو د هغې واقعې زه تاسو سره کوم تفصیل وایم چې دا واقع څنګه پېښه شوې ده. د دغه ځي سچو نگاه حسین چې کوم دی نو هغه د دې واقعي تفصیل څه داسې د میډیا ته بیان کړی دی. هغې کې بیا هغه دا وایي چې په دغه بن اکتوبر باندې د هغې ځي رحمت الله حاجي صاحب چې کوم دی د ایوب آباد اکوړي اوسېدونکی هغه تاڼې ته راځي او رپورټ درج کوي د خپل د زوی د ګمشدګۍ چې زما زوی تېر ماښام چې کوم دی نو په 2 اکتوبر باندې ماښام دا ویلي دي چې کور کې چې زه خپل موټرسایکل خرڅوم او زه بیا راځم. زما زوی نن درېیمه څلورمه ورځ ده، زما زوی نه هېڅ پته نه لګېده او موبایل د هغه بند راځي. په هغې کې چې کوم دی پولیسو دغه ایس پي دغه چې کوم دی علمزیب خان په نګرانۍ کې چې کوم دی یو ټیم جوړ شو چې یاره د دې پته ولګي ځوان چې دا ځوان څه شوی څنګه شوی. په هغې باندې دی بیا هغه جاینټ انویسټیګیشن ټیم چې کوم دی نو هغه بیا یو ملزم ته رسایي حاصلوي چې هغه ملزم د ده دوست دی تیمور د ده نوم دی. هغه ته رسایي حاصلوي او هغه ملزم دی بیا ګرفتاري او هغه ملزم پولیس ته دا بیان ورکوي په خپل دغه باندې تفتیش بیاني دا ورکوي چې دا حضر چې کوم دی نو دا زموږ ملګری او د 13 ورځې کوم موټرسایکل د کلي نه روغ کېدی او کور مونږ د سیند په غاړه ناست او هلته هم چې مونږ دنه موټرسایکل اخیستو نو مونږ مشترګواني شو او دا دنه مونږ ما سره دې کې بل ملګری سجاول هم دی دا زمونږ نو مونږ دا حضر چې کوم دی نو دا مونږ ژوندی سیند ته ونیولو او سیند ته مو وغورځولو. ملګرو، ډېر افسوسناک واقع ده چې ته یو د موټرسایکل لپاره یو ځوان قتل کې موټرسایکل والا خو کم از کم ځوان خو مه دغه او بیا ته داسې مرګ باندې دغه کې چې هغه ته سیند ته غورځوي نو یقینا ډېر د افسوسناک واقع ده. د هغه دغه چې کوم دی نو 2 تاریخ نه والې تر نن تاریخه پورې د هغه لاش چې کوم دی نو خضر لاش لا برآمد شوی نه دی. د دې کې چې مونږ دغه سره ایس پي انویسټیګیشن علمزیب خان سره چې خبرو کې نو هغه مو دا ویلي دي چې مونږ ملزم چې کوم تیمور او د هغه دوست د هغه په نشاندهی باندې مونږ هغه پوینټ ته رسېدلو چې په کوم پوینټ کې دی په دریا کابل کې چې کوم ځای کې دی غورځول او هغه ځای مونږ د لاش تلاش هم کړی خو افسوس چې موږ ته تر اوسه پورې هغه لاش ملاو شوی نه دی او بیا چې کوم موټرسایکل دی نه اخیستی شوی دی د حضر نه او هغه مونږ هغه دی بیا خرڅ کړی په مردان کې بارګین باندې هغه موټرسایکل خو مونږ برآمد کړی دی. ملګرو، دغه چې کوم دی لاش کوم دی غورځولی نو بیا یو څو ورځې مخکې دی د دریا کابل په یعنې دریاسنج چې کوم دی هلته دریاسنج کېږي نو هغه په میاوالي حدود کې یو لاش برآمد شوی دی. هغه لاش چې کوم دی نو بیا د حضر پلار وایي چې دا ګمان کېږي چې دا زما د زوی لاش دی. ډېر افسوسناک صورتحال دی منځ کې دا ډېر افسوسناک راځي چې یو ځوان زلمی ته غیب شي او هغه بیا نو هغه لاش چې کوم دی نو هغه لاش دی خپل وشتو هغه لاش ډېر خراب شوی دی چونکې ډېر زیات دغه شوی مطلب شوی دی اوبو کې دغه نه کپړې وي هېڅ هم نو هغه دغه نو بیا هغه ډي ان اے ټیسټ لپاره چې کوم دی لاهور لیبارټرۍ ته استولی خو لا تر اوسه پورې ډي ان اے خو هم نه راغلی چې آیا دا ځوان چې کوم دی دا حضر دی که نه دی. ملګرو، زما د دې دغه مقصد دا دی چې زمونږ د بې حسه معاشره شوه چې د یو معمولي غوندې دغه لپاره د یو مطلب لري 80,000 دغه لپاره پیسو دپاره بندوشمېتو روپو لپاره یو ځوان قتل کوي خپل دوست راپاسي او هغه په داسې بې دردۍ سره وژني چې هغه ژوندی نیسي او سیند ته غورځوي. یقینا دا ډېر ګولۍ باندې مرګ یا بوالو باندې مرګ دا مرګ هم تاسو کوي خو دا افسوسناک واقع چې تا ژوندی نیسي او په سیند ته دې غورځوي. یقینا دا ډېر د افسوسناک صورتحال دی. خپل ملګری ته د معمولي لالچ لپاره وژني. نو دا واقع تاسو سره ما شیر کول غوښتله چې زمونږ دی خو بیا هم زمونږ هغه ځوانانو ته دا اپیل دی چې ځوانان چې کوم چا سره وځي چې کوم خوا ځي کم از کم مو پلار ته وایي چې یاره زه دې خوا ځمه. پولیس تر اوسه پورې پولیس خو دا ملزم گرفتار کړی ملزم دا نشاندهي هم کړې ده چې ما په دې پوینټ باندې چې کوم دی نو دغه لاش غورځولی دی دا مونږ نیولی دا مونږ غورځولی دی او آی کې چې کوم دی نو بیا چونکې ورځې ډېرې زیاتې تېرې شوي دي نو هغه لاش چې کوم دی نو هغه د دریاسین میاوالي حدود ته هلته شي چې د غوښتې دې وکړي چې دغه لاش دغه وي دا ډي ان اے ټیسټ چې کوم دی د حضر دا وي چې دغه
پلار ته کم از کم د دې سکون ملو شي. نو پولیس خو ډېر ښه کارکردګي کوي، پولیس ملزم گرفتار کړی دی، موټرسایکل یې د هغه برآمد کړی. یقینا هغه موټرسایکل چې کوم د خضر خپل موټرسایکل دی هغه په مردان نه برآمد کړی. یعنې مطلب دا دی چې خضر اصلي ملزمان دا دي. ملګرو افسوسناک صورتحال دی، دا ویډیو لوگوں نے شیئر کول. ما د مقصد کوتل چې دا کوم اکوړي کې چې کوم د افسوسناک واقع شوی هغه تفصیلات او تمام بیانول. ډیره مهرباني. والسلام.